بسم الله الرحمن الرحیم. باب العصابات. دا باب د په بیان د عصاباتو کې. عصابه لفظ حشی کې لیکلی دي. عصابات دا د عصبة جمع ده. وعصبة الرجل في اللغة، په لغت کې عصابه دي تل شي قرابته لأبيه، پلور طرف ته کومې نږدې رشتې دي ماته عصبان ایل شي. دا د عاصب جمع ده اگر چې خلاف قیاس ده، او عصبات جمع الجمع ده. ناصابه لپس سکون ده د عصوب نه راوتله ده. عصوب دي تیل شي څه ګیر چاپېر سړي نه کوم شی تو وي، نو دا څلور قسمه رشتې د سړي نه تو وي، لکه یو پلور شو، بل زوی شولو، بل تر شو، بل تر زوی شو، غیره نیکه شولو. دا غاټې غاټې رشتې دي، همدغو ته دیل شي. دا چې اردو کې او سره لیکلي دي کسې خاشې کې. عصابه کې معنی عربی زبان میں پٹھے کے ہیں، وجہ تیل شی. اور اصطلاح شرع میں وہ شخص ہے جو گوشت پوست میں سری کو سپغوا خیرڈوکی کی چمڑی کی سڑی سر شری کے منع خپل وی نیولی، جس کے عیبدار ہونے سے خاندان میں عیب لگے. سا بدنوم شٹول خاندون سر سڑائے بدنامی کی. شریعت میں اولاد باپ کی ہوتی ہیں، اس لیے عورت کے خاندان کی اولاد عصبہ نہیں. شریعت کی دا خبر سکوم اولاد دی سڑی پلور تارا پہ دا مخپل گرزی کوم مور تارا پہ یا نگرزی، او خاندونا پلور پسی سی مور پسی نسی. که یو سړی مثلا وزیر ده او ښځې خیاط خیل ندی نه بیا خال نه بچی نه دا خیاط خیل ده دا وړکه، بلکہ پلور نے سیر دا وزیر دا ویلی سولود نر پسی سی، کیونکہ وہ اولاد تو اس کے شوہر کی ہے، اولاد خودی خوان جڑی گی. اور اصلی وارث عصابہ ہے، اصلی وارث سڑی عصابہ جڑ گی، اس لیے بیٹا شرع شریف میں عصابہ ہوا. ذکر شریعت کی زوائے عصابہ شلو ذویل فروز میں سے نہ ہو، ذویل فروز نوی. ناصابات اندا معنی ته سکوره لکه څنګه وږي په بدن کې مضبوط شاید ټولو نه غوژه شاید غوښ سره نه کټ کېږي ځنه زوی کې. دا شی ته دا رشتې سړي ته ډېرې نږدې دي، که ټول عمر سره وجنګېږي یا ټول عمر سره بدۍ وکړي یا ټول عمر ونه لرې واوسېږي یا ټول عمر سره خبرې بان کې بیا دونه خلاصای نه کېږي. خال دا نه پرېږدي څه دا د ورور ده، دا د تره ده، او دا د شه د زوی ده، دا د پلور ده. عصابات اندي تیل شي. عصابه اخ سړي تیل شي څه دي ته حصه د شریعت نه مقرره نه وي. ذویل فروزو کې دا سړی داخل نه وي. که په بیله تر بیله بنېدو پاتې و مړه شو ټول مول به اندوخلي، که بیا دو بیله نه و پاتې بلکې ذویل فروز او نه ذویل فروزو ته کله خپله حصې میلو شي هغه نه بعد بیا دغو کسانو ته خپله حصه ورکې میلیږي کومه بقایا مول پاتې شي. که حصه وه خاص حصه، کنی بقایا مول دی اندو د سارو نچوگی اصیل اول نشی. العصابات النسبیت ثلاثتن. بید تخیص عصابات شدی پا دوا قسم دیو عصابا دی ساعت سببی الشی سبب دی واجی نسڑی عصابا وگرزی لکا موتک تا سڑای عزت کڑوی. بل دا عصابا نسبی سپوینی کی وخی کی سڑی سر شریکی او ولادت کی سڑی سر شریک وی، ای ولادت والا رشتاوی سرا کی. ثلاثتن عصابه کوم نسب ولدي دا په درې قسمه دي. یو تیل شي عصابه بنفسه. عصابه بنفسه معنا په خپله باندې دو عصابه دي. دو ولا عصابه جوړېدل کې د بل چا ولا ساره وسیطه وینه دو دپاره هېڅوک معصب نه وي، او دا ځکه درجې کې مخکې یادي. دویم نمبر د عصابه بغیره. عصابه بغیره به څه شي درجې کې دونه لوندې دي. صدی کی چشی وی خزی سرا نرس کله ملو شي هغه نه بعد بیا جوړیږي عصبه بغیره. بل د دریم نمبر عصبه مع غیره، سیوا خزی بل او سره ملو شي بیا نه جوړ شي عصبه مع غیره. او تخیص اما العصبه بنفسه. عصبه بنفسه نه مورد شد فكل ذکر اغه نرینا رشته ده لا تدخل في نسبته الى الميت انثى. سکله دی هغه نرینا رشته ته مړي سره میلاوي مانس کې ښځه نه وي، لکه خپل زوی ده دو سړي نه پیدا ده، همده شی ته سړي پلور ده، همده شی ته سړي تره ده، همده شی ته تره زوی ده مثال، یا ورور ده مثلا دا ورور شه ده دا سړي سره میلاوي مانس کې ښځه نشته ده. اوس خورزه ده دو سړي نه لرې ده، خوریه ده دو سړي نه لرې مانس کې خوري راغله ښځه راغله. وهم اربعة اصناف. د کوم څه عصابه بنفسه ده د څلور صنفونه دي، څلور قسمونه دي. اول نمبر د جزء المیت دی مړی ول کوم جز د حصہ د بدن ټوکړه د ساولود د زوای ده
صدا د سړي حصای و اصله بل د مړي ول کوم بیخ د سټه ده سا سړي دپاره پلور ګرځي صدا د سړي دپاره شی بیخ بنیاد وي. دریم نمبر د وجزء ابیه د پلور ولا ټوکړه ساغه ورور ده صدا د دې پلور نه شوه ده. بل د وجزء جده د نیکه ټوکړه د هغه حصه ساغه تر جوړیږي. نو دا څلور قسمونه مو سره شولو. دی تیر شي عصابه بنفسه بیس الاقرب فالاقرب بیا نږدې د کتل شي. کله کله داسې وشي چې مړه وشول پلار پاتې د زمنې پاتې دي میراث ځوانانو ته میلیږي ځکه چې زوی سړي ته د پلار نه ډېر نږدې وي. سړی خپل اولاد دپاره ډېر کوشش کوي پلار مور غورځوي غوره کوشش ورته نه کوي ځکه چې بیا به اقرب په اقرب ته ګوري څوک هم ډېر نږدې کې د راجي کې وي. سړي نیکه پاتې د زمانې پاتې پلار پاتې د زوی پاتې زوی ډېر نږدې ده بیا پلار ورپسې نږدې ده بیا نیکه ورپسې نږدې ده. یرجحون دو ته به ترجیح ورکول شي غوره به ګڼل شي بقرب درجة درجې په اعتبار سره. مثلا اعنی کا عزت ته مطلب خالص اولا هم بالمیراث په میراث کې ټولو نه نږدې اولا منه نږدې اعلی چوک د جزء المیت د مړي ولا حصې یعنې کوم دي جز د ای البنون زمن دي. ثم بنوهم بیا د دو زمانو زمن المسیح ته نږدې دی وین سپو لګر چې درجې کې لوندې وي. دویم نمبر درجه به شو د ثم اصله بیا د سړي ولا پلور څه ده دا سړي ته ډېر نږدې څه کله زمنې نه و الا ای الاب پلور ده بیا پلور که نه ثم الجد بیا نیکه ده ای ابو الاب دی پلور وین الا که بیا ورپسې نیکه نیکه شي. بیا ثم جزء ابیه که بیا دو نه و بیا و خو بیا څه ده دریم نمبر درجې کې چوک نو بیا څه ده ثم جزء ابیه بیا د پلور ولا کومې حصې دي ای الاخوة ورونه دي ثم بنوهم بیا د ورونو ولا کوم زمن دي یعنې یارونه نږدې سړي ته درجې کې وین سفلو انداسې ورپسې لوندې څه. ثم جزء جده بیا د نیکه ولا کومې حصې دي هغه سړي ته نږدې دي معنا ونه ترونه دی ای الاعمامو ترونه سړي ته نږدې څلورمې درجې کله د پوسه درې رښتې نه وي اله. ثم بنوهم بیا تر زمن دي وین سفلو انداسې ورپسې لوندې څه. ثم یرجحون که به د شی ته رشتې موجودې مثلا بیا ترجیح ورکول شي بقوة القرابه نو څه سوره درجه نږدې سوره ورکې طاقت ورکړي. اعنی به ممسدینه دا د مصنف دی ان ذا القرابتین څه د دوو قرابتو ولا دوو رشتو ولا سړی عصابه ده اولا هغه ډېر نږدې د مړي ته من ذي قرابت واحده څه د یوې رشتې ولوي هغه نو د بیا ښه د ذکرن کانه او انثی ښځه وي او که نر وي ویلې ځکه حدیث کې دی لقوله علیه السلام ان اعیان بنی الام هغه د مور زمن ساغت شدي حقیقي دي اعیانو تیل شي یعنې هغه ورونه خویندې سړي په مور پلور کې شریکې وي یتوارثون هغو ته میراث میلاویږي خو دون بني العلات هغو خویندو ورونو ته بیا نه میلیږي څه هغه صرف پلور کې شریک وي. نو وګوره دوی وارشته شوه بل ولا کې قوت ډېر د څه مور کې شریک دي کسی کالاخ لاب و ام لکه ورور د د پلور مور کې شریک ده او الاخت لاب و ام یا خور د مور پلور کې شریکه ده اذا صارت عصبه څه کله د عصبه وګرځي من البنت د لور د واجې نه اولا من الاخ لاب د د هغې ورور نه بیا درجې کې نږدې ده څه هغه صرف پلور کې شریکي والاخت لاب یا مور کې یا پلور کې د سره خور شریکي. اندشه وابن الاخ هغه ویاره لاب و ام څه هغه سړي ته نږدې په پلور مور دواړو کې یو یاری د دیدي هغه دي ته نږدې ځکه دي داسې ورور که ناسې مور پلور کې شریک وم هغه ولا زوی دي ته بیا ډېر نږدې یو د هغه ویاره داسې تو داسې ورور نه شوی صرف د پلور کې ورور شریک و دو ویاره بیا درجې کې لرې وي. اولا کوم ورور ولا زوی سړي مور پلور کې شریک و هغه بهتر ده من ابن الاخ لاب د هغه ویاره نه څه هغه ویاره دي داسې ورور نه شو چې صرف دا ورور یې پلور کې شریک و. وکذلک الحکم فی اعمام المیت اندشه ته مساله په شي کې د دې مړي ولا ترونو کې د یو تر دی تو څه هغه د تو مور پلور دواړو کې شریک ده بل د ستر د صرف د تو پلور ورور کې دلو پلور طرفه نو د ستر شو چې تو ته صرف پلور کې نږدې شولو مور کې خو نه نږدې دي درجه بیا لوندې ده. ثم فی اعمام ابیه بیا د پلور ولا ترونو کې انداسې ده ثم فی امام جده بیا د نیکه ولا ترونو کې انداسې ته درجه ده.